زمونږ تحصیل شب قدر د کابینې او د ټولو یونین کونسل عمرونو زما اجلاسو د دې ایجنډا دا وا چې یو خو زمونږ په 6 تاریخ باندې په ضلع کې د عمومي اجلاس را روان دي د هغې باره کې نمبر 2 زمونږ په 13 تاریخ باندې زمونږ قائد جناب حضرت مولانا صاحب چارسدې ته به جلسې له راځي د هغې د تیارو په سلسله کې دا میټینګ او د ټولو تاسو هم کتل د ټولو دا عهد او کاخره کې چې انشاءالله د چارسدې ته به ښه برپور شرکت پکو او د شب قدر نه به د زرګونو گاډو قافله چې کومه ده نو هغه به چارسدې ته ځي او د جمعیت علماء اسلام کارکنان به خپل قائد ته هلته ورمخامخ کیږي او دغه جلسه چې کومه ده د پی ډي ایم دا جلسه چې ایمل خان ولا دعوت ورکړی دی او د پیر ناغي کې به ان شاء الله هغه به موږ د حکومتي اتحاد او د پی ډي ایم چې څومره مشران دي هغه به ترایزي ان شاء الله هغه کې مسلم لیگ هم دی هغه کې ان پی او ال لري ال قیادت دی داسې د تاسو قومي وطن پارټي خبرو کړه وی بم راځي داسې به زمونږ قائد صاحب بم راځي پیپلز پارټي بم راځي دا ټول بجیل ترازي مجلسه وا د تحریک انصاف نو هغه خو صوبایي سطح باغې کې خو د پیښور نم هغوی جلوسونه راوستیو د مردان نیم جلوسونه راوستیو د ټولو ضلعونه چې کومونو دلته کې په چارسدې ته جلوسونه راوستیو تاسو ګورئ زمونږ د قائد جناب حضرت مولانا صاحب شیډول تاسو ګورئ په 11 تاریخ باندې زمونږ پیښور کې دا نه بل پیښور ډسټریکټ پسته بیا په 12 تاریخ زمونږ مردان کې دا نو هغه به د مردان ډسټریکټ پسته داسې زمونږ په 13 تاریخ چارسده کې زمونږ د چارسدې ډسټریکټ او زیاتر مونږ فوکس په هغه حلقه باندې ساتلې دي کم کې چې د ان 24 باندې الیکشن دی دغه حلقې نمائندگان چې کنه کم چې زمونږ کارکنان دي دغه هغه په پاغي کې زیاتی دا خو مونږ تاسو کتل صرف خپل عہدیداران راغوښتیو چې یاره ال تلل شي او خپل قائد ویني کنه او تاسو وګوره نو دا درې وانه شیډول چې ما تاسو ته کې خو نو د هر ضلع به مولانا صاحب چارسدې ته راځي نو د پیښور نو د مردان نو د سوات نه خلک راځي نه د چارسدې ضلع هغه کې خاص کر دغه حلقې د ان 24 حلقې عوام بالته کې موجود او واضح موقف ته پدې باندې دا کو تاسو ته پته نو پدې باندې حکومتي اتحاد داسې فیصله کړی و چې کم حلقې خالی کیږي په ضمني انتخاباتو کې نو هغه به چې څو کومه پارټي نمبر 2 راغلی په کومه حلقه هغه دغه چې کوم دې کم خالی کیږي نمبر 2 ته به ملاویږي نو دغه په بابت کې کو تاسو ګورئ مردان کې جمعیت علماء اسلام ته ملو شوی دی ځکه چې الته زموږ جمعات نمبر 2 راغلی دی داسې 400 کې کو ایمل خان ولاړ دی نو دغه ان پی دغه والد صاحب هغه وخت کې نمبر 2 راغلی نو په دغه ځای کې دوی ته د حکومتي اتحاد د سیټونه ملو شو حکومتي اتحاد چې هغه زموږ څومره اتحادیان دي ان شاء الله تعالی هغه به ایمل خان له ووټ ورکړي او ایمل خان به کامیابی ان شاء الله تعالی چې زمونږ او داغي په سیاست کې فرق دی داغه په دماغو کې چې کوم سیاست پروت دی نو حقیقت دا دی اغي لر په مسجد کې په جمعات کې په مدرسه کې دا حق نشته خو زما سیاست چې کوم دی نو دا مذهب دی او د مذهب ټول کارونه دا په مسجد کې کیږي تاسو راته دا وایي چې د پی ټی آی د هر کارکون د आवाज دی چې خان شل کاله مخکې را پاسې ده یو ډیری لاس کې ونن د ملک وزیر اعظم شو نو تاسو ګورئ چې د پی ټی آی ټول جون شل کاله دی او زما تاریخ الحمدلله غد صدونه دی نو چې د صدونه کم جماعت را رواني نو دا الیکشن کول خو په بری صغیر کې یو څومره کلونو شو چې کیږي د دینه مخ کې خو الیکشن نه کېدی په هغه وخت کې خو بجنګ کې د توري پلار د ټوپک پلار په مختلفو طریقو امدا جماعتو او صرف روخي سیاسي کا نو زما جماعت خو هغه جماعت چې هغه جهاد کړی دی هغه میدانونه ګټلی دي د پانیپت په مقام باندې مرهټو ته شکست ور کړی دی هغه د حاجی تورنګزی سے په شکل کې یو تاریخ دلته موجود دی د دارالعلوم دیوبند یو تاریخ دلته موجود دی زما په جلسه کې با د جمعیت زنده‌باد نزیات ناره د علماء دیوبند زنده‌باد دا دیوبندي علما دي او هغه همیشه خپل سیاست د مدرسې دارالعلوم دیوبند نه کړو د جمعات نه کړو لہذا کزه کوم نو دا ز عبادت ګڼم او عبادت خلک جمعات کې کوي هر ځل چې یو فتنه دی علاقو وطنونو ترازی نو موږ هغه فتنه د شرعي بنیادونو باندې وګورو بیا چې کله موږ هغه فتنه په شرعي بنیادونو باندې ډیکلیئر کو نو بیا د هغې متعلق هغې د پاره چې کوم دی کمنټ او الفاظ استعمالو زمونږ د تمامو مشرانو د قائدي جمعیت نواله او تر لاندې پورې او تمام مذهبي خلکو او تمام جماعتي سیاسي خلکو عمران خان د پاکستان
فتنه قرار کړی ده چې دا یو فتنه ده او د فتنې خلاف چې څومره سخت الفاظ استعمال شي نو دا زیاته مناسبه ځکه ده چې د قوم اعتماد په ختم شي ځکه چې دې خلکو باندې د قوم اعتماد نو دی د قوم معیشت ته مذهب ته کلچر ته واضح نقصان او رسودا تاسو ټول ته پته ده لہذا زموږ په سوچ باندې عمران او پی ټی آی یو فتنه ده انوایرنمنټل ډیزیزز ماحولیاتي بیماری ده او د ماحولیاتي بیماری د پاره لکه څنګه چې کرونا او سخت علاج داغه د پاره پکارو نو د قرنګ دا یو فتنه د لپاره سخت رویه او سخت الفاظ پکار دي ان شاء الله دا به موږ استعمالو چې هغه د مذهب خلاف ورزي کوي هغه په خپل سټیجونو باندې د عمران متعلق د پیغمبره داوی کوي هغه داسې الفاظ استعمالي چې هغه د اسلام او د شاعر اسلام سره مکمل متصادم دي او کومنګا سیاسي علماء کرامو چرته گزاره نه کولې نو که چرته سیاسي علماء کرامو نه عام علاوه نور مذهبي علما کرام به د هغه لهجه برتبي متعلق زمونږ نم سخته وا نو لہذا مو خلګیایو څنګه چې تاسو وی چې تاسو ولې سختی کوي هم دغه وجه نه کو چې دوی په سټیجونو باندې د شریعت مزاق وړاوي لہذا مونږ مذهبي خلک مجروح کیګو روحاني تور باندې نو موږ خامخا د خپل ضمیر اظهار کو نو په دغه شکل کې وي زمونږ د علاقې پی دی نو یو مشر دی فی الحال د علاقې نو زما په خیال باندې دا ټول علاقه د کشر په حیثیت باندې یادي نو کشران ک ډیرم سخت سخته وي نو مشر لپاره شفقت اظهار کی داسې قسمه لهجه او رویه اغیلا نه د پکار خو چون کې دا غوي تربیت په پی ټی آی کې شوی دی او د پی ټی آی د لیډرشپ نواله تر کارکونه پورې خو ریسپانسیبل خل غریبانان د خبرو په اترو په چل نه پويږي ام پی ایس اف د خکورنه سره تعلق ساتي ما ته پتر داغي والده دا یو مدرسه کور کې چلی اما تم پتر تر دا حد پورې او داغي وجدا دا چې تیم پی ایس اف تمون دا و چې ته د خپل والدې پښتنو کا دغه مدرسه کې چې نور سازي ته داغي پښتنو کا چې دا سبقونه چا سره ویل دي اې د جمعیت الاسلام د مشرانو سره ویل دي کني دي داغي تربیت او شد خلکو سره تا کور کې قانون قران ویل کیږي نو دام زما برکت ته ګند دوی لیډر له حقوق القوم نو ورزي نو د پی ټی آی خلک به کم ځنه قران زده کی بل خبردار چې کله یو خټیک ټاک سړی هغه د غلط ماحول شکار شي نو هغه باندې غلط اثرات راشي ام پی ایس اف د خکور او د علاقې سره تعلق ساتي خو چون کې ماحول د پی ټی آی دی نو ذاتی لحاظ سره غریب لګړ ور شوی دی زموږ امیر صاحب څخه خبرې کړې دي نو مناسبې کړې